او د ملایکه فاونډیشن تاسو ته خیلم دی ډېرو ملګرو ته چېرې د هسټري چې کومه ده دلته کې چې کوم د ډیولپمنټل یا چې دا کم فوډ آیټم یې ورکوي یا نور څه داسې قرضاجات یې ورکړي دي نو هغه د شاهد افریدي په بدولت هغه چې کوم دی فرست ټایم هغه وزټ کړی و نن نه 3 کاله وړاندې او بیا هم د هغه وزټ په رڼا کې چې کوم دی د مختلف ارګنایزیشن چې کوم دي د عمر سنا چې کوم تلیسیمیا باندې کار کوي او دغه شانتي ملایکه فاونډیشن دا د هغه سلسلې واقعي ده چې هغه موږ ته راوستولو د روژې مبارکې میاشت کې چېرې دا په هغه خلکو باندې تقسیم کړلی شي چې کم حقدار وي کم ډیسیبل وي کم داسې ویډوز وي کم داسې آرفن وي یتیمان وي دغه وي موږ خپل حتی الوسي کوشش کړی دی چېرې د علاقې کې چې کم کمزوري نه کمزوري ترین فاینانشلی چې کمزوري وي چې هغو ته او کم حقدار وي دا ورو راسي نو وی بهترین انسان هغه دی چې هغه نور انسانانو ته فایده رسوي دا چې کوم دی د عمر فاونډیشن والا د ملایکه والا دی چې کوم ناس په کراچۍ کې دي او بیس په امریکا کې دي دغه کې دی چې کوم دا پروجیکټ شروع کړی دی دلته کې نو د دې موږ ډېر شکریه ادا کوو او موږ ورته مخکې هم داسې ویلي وو چېرې دا پیکیج نور هم چې کوم دی دغه کا ځکه چې دلته دا ژوند خلکو چې کوم دی د غربت کې له تېري نه لاندې او ډېر خلکو ته چې کوم دی دا مسایل شته دی د خوراکو د دغه که نه پاورټي لاین نه لاندې دا ژوند تېروي نو هغوی چې هر څه خپل وس مطابق و دا د هغوی یو پیکیج و دا یې راوړلو او دا موږ د هغوی هم شکرګزار یو چې په دې ټوله علاقه کې چې کوم دی په ټول کې پی کې چې کوم دی هغوی د موږ داسې دا جبه خټک و بیا جبه خټک سره ملحقه دیهات چې کوم دي که هغه جبه خشک دی یا زاخیل دی یا چې کوم دی خسرې دی داسې شیخې دی داسې سپین کاڼی دی داسې چې کوم دی رو پرو موږ کوشش کوو ډاک بیسو د اړخته که نه کوشش مو شروع کړی دلته چې کوم غریب دغه دي هغوی ته هغوی دا پیکیجز چې کوم دی ورو رسوو نو موږ یو ځل بیا د هغه ډېر شکرګزار یو او د تاسو هم شکرګزار یو دا کم خلک چې راغلي او دلته ناست یئ تاسو په دې شکرګزار یو چې تاسو خلکو هغوی ته موقع ورکړه چېرې هغوی چې کوم دی یوه نیکي وګټي دا کریډټ هم تاسو خلکو ته ځي چې تاسو هغوی ته موقع ورکړه چېرې د هغوی دا امداد چې کوم دی په خپل ځای باندې چې کوم دی ولګي تاسو یو ځل بیا ډیره مننه او ډیره شکریه انشاءالله بل پیکیج چې کوم دی هغه د اختر نه پاسته ریځي یا دغه نه پاسته بیا به مو موږ اپډیټ کړو او بیا به ریځو داسې ورته عید پیکیج چې کوم ریځي هغې کې هم به موږ اپډیټ کړو یو ځل ډیره مننه او ډیره شکریه تاسو ټولو ته نور واسو ګرځي ډېر غریبانو دي ډېر مهرباني के लिए हमने जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया है फूड पैकेज ये हमें हर साल डॉक्टर काशिम अंसारी साहब फंड भेज रहे हैं 100 पैकेज 100 फैमिली के लिए। इस दफ़ा ज़्यादा है, कुछ नाम हमने ज़्यादा ऐड किया हुआ है, तो हमारी कोशिश है कि बाकी जितने रमज़ान के जितने दिन है जो लोग रहेंगे तो इंशाल्लाह इनको भी हम कवर करें। अस्सलाम वालेकुम साहबा, जो जबे ओसेदुनके मा د امام مثال خان نامه ده د کلی کې داسې ماته ګوډه مشيري مونږ داسې خپل د پلکو رکو او عمر صاحب مونږ د اتاپ د او مالک
فاونډیشن مونږ د دوه ډیره شکریا ادا کوو ولې چې دوه مونږ ته ډیر دغه راکو لاس راکو دوه د کمزوري کسان یا تیمانو یا بیال دي دوه ته دا کم دغه چې ورکو پیکیج په دې باندې مونږ ټول مشران ډیر زیات خوشاله شو تاسو ته ډیره د واغانې کوو الله دې قبولي منزوري وګرځي ولې چې د کې داسې کسان دي چې دا ځانان ډیر به حال دي نو سو کېشته د اتیمانو او اسیران دي او بل دا مات ګډوم دي نو د دې ډیر غټ ثواب دی او الله پاک ته نورم توفیق تاسو ته درکړي چې موږ سره د امداد نورم زیات کوي آیات بای دی خدای خوشحال ساتي د ګل باچا سره ولې چې دای موږ سره ډیر منډه او تړله پدې کې وي मलाइका फाउंडेशन के ताउन से अरेंज किया। इससे पहले भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर जवा खटक के इलाके में और इससे जो मुल्क का देहात है उसमें फूड डिस्ट्रीब्यूशंस और इस तरह बिज़नेस के जो ओरिएंटेड प्रोग्राम थे कि लोग जो है अपने पाँव पर खड़ा हो सके उसके लिए उन्होंने कर्जे भी दिए थे और मंथली पैकेजेस भी ये लोग हमें दे रहे हैं। लेकिन इन सारी काविशों के पीछे जो है वो शाहिद अफरीदी साहब कहा थे क्योंकि उन्होंने ही ये सारी तंजीमों जो है ये NGOs जो है इनको बोला है कि यार इस इलाके ये चाराट का खटकनामा जो है और ये जो बैकवर्ड एरियाज़ है इसमें बहुत गुर्बत और ये लोग जो है गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इनको जो भी वो डिसेबल स्पेशल किस्म के चिल्ड्रन है या विडोज़ है या ऑर्फन है इन लोगों के लिए फ़ूड आइटम्स इन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज भी जो है वो मुहैया की गई है। हम लोग सारे ऑन बिहाफ ऑफ जवा खटक की तरफ से और हम मलाइका फाउंडेशन के उमेर फाउंडेशन के शुक्रगुजार हैं कि ये लोगों ने ये प्रोग्राम इस इलाके में शुरू किया है और हम उनसे ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारे साथ और भी इस तरह देहात है डाक बिसूज वगैरह इस इलाके में भी बहुत सारे कमज़ोर और माशी लिहाज से जो हैं वो कमज़ोर लोग रह रहे हैं तो उनके लिए भी अगर अगली दफ़ा जो भी पैकेज आ रहे हैं उन लोगों के लिए भी स्पेशल एक पैकेज का अहतमाम करें। और वंस अगेन हम इस ऑर्गेनाइजेशन का और इस फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये लोग जो हैं ये वो काम कर रहे हो जो कहते हैं ना कि इंसान वही है जो दूसरों इंसानों के लिए बेहतरीन हो। तो ये लोग जो है ना वही फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं और हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू।